اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، نن به موږ د ټي بي د علاج د حواله سره خبرې کوو. د دې نه مخکې چې زموږ په ځینو ویډیوز کې موږ د ټي بي په حواله سره خبرې کړې وي چې یاره ټي بي به موږ ته څنګه پته لګي او کله موږ له پکار دی. نن به موږ د ټي بي د علاج د حواله سره خبرې کوو. نو ګرانو مینوالو، که موږ وګورو نو په مخ کې زمونږ چې کوم ویډیوز شوي په هغې کې موږ ویلو چې یاره ټي بي څه شی دی او کله موږ له پکار ده چې د خپل ډاکټر سره موږ مشوره وکړو. نن یو ډیر اهم خبره چې په هغې باندې زه نن تاسو ته ویل غواړم، د هغې د علاج چې د کوم دورانیه چې دا د 6 میاشتو نه واخله تر د 8 میاشتو پورې دا پوره کول ډیر ضروری دي. بل چې د هغې نه علاوه پکار ده چې څومره ګولۍ ورته ډاکټر ووایي چې یاره دومره ګولۍ به خورې چې هغه هم موږ فالو کړو، ځکه چې دا ټي بي کومې ګولۍ چې دي دا د وزن په لحاظ باندې وي او د عمر په لحاظ باندې نه وي. اکثر وایي لکه دا خو دغه دی نو په دې وجه باندې اکثر ولا ګولۍ کمې ورکړي، دا ډېر خطرناکه خبره ده. او د هغې نه علاوه چې دی پکار ده چې 6 میاشتې که فرض که ډاکټر ووایي چې هغه 6 میاشتې هغه ګولۍ پوره کړي. په دې کې زموږ ځینې ملګري چې دي هغوی کیدای شي چې آلریډي د ټي بي دوايانې خوري، هغوی ته به پته وي چې اولنۍ 2 میاشتې چې دي هغه لږې غټې ګولۍ وي او بیا 4 میاشتو پورې د هغې نه وړې ګولۍ وي هغه خوړی کېږي. نو په هغې کې د سره قضایي راوستل نه دي پکار. د هغې وجه دا ده چې که خدا نخواسته په دې کې قضایي راشي نو بیا که خدا نخواسته دلته د ټي بي دوباره کېږي نو هغې ته بیا موږ ریلایپس وایو او مطلب دا دی چې د هغه علاج بیا دوباره د سر نه 8 میاشتو پورې به هغه دا ګولۍ خوري. زیاتر زمونږ دغه چې دي هغوی په دې وجه باندې انټرپشن زمونږ ولې راځي، اکثر پکې خلک دوايانې نه خوري. د هغې زیاته وجه چې کومه موږ ته مخامخ کېږي د هغې زیاته وجه دا ده چې کله د ټي بي مریض دوايانې شروع کړي نو د 4 هفتو یا 15 هفتې پس چې د هغه کوم علامات وي، تبه، ټوخی، وزن کمیدل، دا ټول څیزونه چې دي هغه په ختمېدو شي. نو د مریض په ذهن کې دا راشي چې یاره زه ښه شو. نو ګرانو مینوالو، د دې خپل کورس دی، دا کورس کمپلیټ کول پکار دي، په هغې کې ناغه کول نه دي پکار او د خپل خوراک ډیر زیات چې دی خیال ساتل پکار دي او په دوايانې چې دي چې څومره درته ډاکټر ووایي هم هغه ګولۍ خوړل پکار دي. د دې نه علاوه اکثر دا یو ضروري خبره چې زه کول غواړم په دې کې، اکثر مریضان زه د خپل کلینیک پریکټس د حوالې سره اکثر چې راشي مریضان څه مسله ده ټي بي ده چې ټي بي وي هلکه پرهیز وایي غوړ نه خورم، پلانکې نه خورم، ډینګې نه خورم. زه د دې ویډیو په توسط سره دلته کې دا خبره کوم چې کچرې د دې مریض ته د ټي بي نه علاوه نور څه تکلیف نه وي، مطلب شوګر نه یا دغه نه، که شوګر وي خو د خوږو نه به پرهیز کوي، که فرض که دا څیزونه ورته نه وي او صرف ټي بي وي د هیڅ شي نه پرهیز نشته. پکار ده چې د هر یو شی وخوري چې د ایموني سیستم چې کوم دی قوت مدافعیت چې دا راوچت شي او د دې بیماری خلاف ورسره مدد وکړي. نو ګرانو مینوالو، د دې خبرو سره زه نننۍ ویډیو ختمول غواړم او ان شاء الله چې تاسو به ښه پورا
انفارمیشنز اغستی. د الله په امان. السلام علیکم.